یو یهودي چې واغه عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ مبارک ته وې یو آیت کریمه نازل شوه دی او کني په موسی علیه السلام باندې نو موږ به د غورز به تور اختر مانځله موږ به د غورز به تور اختر مانځله عمر فاروق صاحب ورته وې چې کوم آیت او ورته جواب کې وې چې آیت کریمه دا دی چې الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتي دا آیات کریمه چې دی که چرته په مونږ باندې نازل شوی وي زمونږ په نبی باندې نو مونږ به دغه ورځ به طور اختر نمانځلې نو سیدنا عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ مبارک ورته فرمایي چې مونږ ته پته ده چې دا ورځ چې وا ورځ د جمعې وه او دا ورځ چې وا ورځ د عرفې وه میدان د عرفاتو او ورځ د جمعې وه او دا ورځ چې دا مونږ به طور اختر نمانځو دا زمونږ د مسلمانانو د پاره اختر دی او خوشحالي ده چې دغه میدان د عرفه کې زما محبوب علیه السلام ته رب العزت او فرمایل چې الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتي ورضیت لکم الاسلام دینا دلته کې یو ډېره لویه او اهمه نقطه ده او هغه دا ده چې گویا اسلام الله کریم جل جلاله زما جانان مبارک کوم نظام راوړی هغه مکمل شو په هغې کې داسې صفات نشو چې تر قیامته پورې څوک راځي او هغه به دا وایي چې زما دپاره پکې نظام نشته زما دپاره پکې طریقه نشته زما دپاره پکې د کامیابۍ راز نشته یا د اولو قومونو دپاره و د وروستو دپاره نه دی یا د اسلام داسې حصې چې خو پکې شته خو نظام معاشرت پکې نشته چې موږ په دنیا کې ژوند څنګه تېرو موږ په دنیا کې چې کوم دی نظام څنګه جوړو موږ به بادشاهي څنګه کوو موږ به یو ترتیب څنګه جوړو هغه هر یو چیز الله کریم جل جلاله اسلام چې راوسته تر قیامته پورې د ټولو خلقو دپاره مینار نور وګرځاو او د هدایت رڼا یې وګرځوله خو دا څوک نشي ویلی چې د دې خلقو دپاره مینار نور و خو د رستو صدۍ دپاره نه و د هر چا دپاره الله کریم جل جلاله مینار نور وګرځاو او بیا زما جانان مبارک او فرمایل قد ترکتکم علی البیضاء زه خو زما دنیا نه خو تاسو په داسې میدان باندې پرېږدمه چې هغه بالکل واضح او پړقېدونکی میدان دی ما تاسو ته داسې دین پرېښوده چې هغه بالکل واضح دی پړقېدونکی دی او د هغې هر یو څیز ما تاسو ته واضح کړ او ورپسې فرمایي لیلها کنهارها او داسې نظام مې درته پرېښوده چې د هغې رڼا ورځ خو اسم رڼا ورځ ده چې د هغې په تورو شپو کې هم تورې تیاره نشته د هغې توره شپه هم الله سپینه رڼا پیدا کړې ده نن سبا اکثر دا نوجوانان کل چې دی او دا تربیت تعلیم یافته کل چې دی په یو نوم باندې دوکه کوي او هغه نوم دی د بین المذاهب هماهنګي بین المذاهب هماهنګي او بین المذاهب رواداری د هغې په نوم باندې اوس دا بېلې بېلې محکمې جوړې دي او چې دا کوم داسې د سرکار پسې لږ ډېر زور کوي او خوند وله ورکوي چې یاره مونږ د داسې چېرته لاړ شو په یو سرکاري دفتر کې دی په یو کرسۍ باندې کښېنو نو حکومت کوشش کوي دغسې خلک پکې چې کوم دی را مخکې کوي چې هغه په دې کې مخکې راشي او بیا په هغې کې مختلف لیکچرې ورکوي او په هغه لیکچرو کې گویا کې دا تاثر ورکوي چې اسلام نه علاوه چې دا نور مذاهب دي نو دا هم د دې هم وجود شته او دا حق دي او هغې هم دلایل لري د دې دپاره لہذا اسلام په خپل ځای باندې حق دی مگر د نورو ته باطل به نه وی حالانکې الله کریم جل جلاله چې اسلام راوسته د اسلام نه پس د نورو مذهبونو د نورو دینونو تصور هم ختم شو محبوب علیه السلام فرمایي چې عیسی علیه السلام راځي او قرب قیامت ته هغه مبارک چې کوم دی راځي د هغه دپاره هم بله چاره نشته علاوه د دې نه چې هغه به په طور امتي زما راځي هغه نوی دین د ځان سره نشي راوړی د هغه دپاره هم بله چاره نشته نو بیا څه چلي دي چې کوم دی څه کوي د دې خلکو په ذهنونو کې د نورو دینونو د نورو مذاهبو د حقانیت چې دا حق دي حالانکې هغه حق نه دی چې اسلام راغی دا ټول چې کوم دی شاته شو اسلام د ټولو دپاره مناسب وګرځېده اوس مسله د ټولو نه لویه دا ده چې دوی صرف چې کوم دی د روادارۍ او د هماهنګۍ په نوم باندې د دې عوامو د دې تعلیم یافته خلکو ذهن خرابول غواړي او د اسلام د حقانیت نه بل طرف ته بوتلل غواړي مسلمان دپاره دا عقیده ضروري ده چې دی به اسلام حق ګڼي
او د اسلام نه علاوه ومن یبتغي غیر الاسلام دینا فلن يقبل منه وهو في الاخره من الخاسرین. چې د قران عظیم الشان دومره ښکاره اعلان دی چې هغه چا چې د اسلام دراوړو دراتلو نه پس د بل دین طلب وکړو او بل چې کوم دی خپل کو نو یاد ساته فلن يقبل منه. رب العزال فرمایي چې د سر به دا دین د دنه په یو حالت کې قبول نشي. اسلام راغله دی بس خبره ختمه شوې ده او هو فی الاخرته من الخاسرین. او دا انسان با په آخرت کې د عظیم تاوانیانو نه دی به هلته هم تاوان مومي ګټه دی چرم نشي بیا مومي. نو په دې وجه باندې د دې نننې ورځې خاص نسبت چې دی هغه د دې واقعې سرم دی چې کله زما جانان مبارک الله پاک فرمایل الیوم اکملت لکم دینکم. نن ورځ چې کوم دی ما تاسو ته دین څخه مکمل کو واتممت علیکم نعمتي او د خپل نعمت تکمیل مې وکړ ورضیت لکم الاسلام دینا. او تاسو د پاره مې دین اسلام خوښ کړ چې تاسو چې په کوم دین اسلام باندې منګل لګاوه په کوم دین باندې هغه اسلام وي. د اسلام نه علاوه بل دین په یو حال کې په یو حالت کې ما قبول نه دی. بیا عزتمند څوک داسې کېدی شي چې هغه د هماهنګۍ سوچونه کوي. څوک داسې کېدی شي چې هغه په مذاهبو کې بیا د روادارۍ سوچونه کوي. بس دغه خبرې مکمل طور باندې ختمې دي. اسلام په خپل آفتاب کې پړقېږي. د اسلام نظام د هر چا دپاره دی، د هر دور دپاره دی، د هرې معاشرې دپاره دی. او چې چا ورته شا کړې ده هغه همیشه ذلت او رسوایي موندلې ده. چې چا دې نظام ته شا کړې ده هغه د تباهۍ طرف ته تللی دی. او چې چا دا نظام خپل کړی دی هغه بیا په یو لنګ کې د قیصر او کسرا خزانې خپلو قدمونو ته راوړي. چې چا دا نظام خپل کړی دی نو هغه چې کوم دی یوه قبیله د یو ځای نه راوچته شوې ده او په ټول بر اعظمو باندې هغې چې کوم دی بیا حکومتونه کړي دي. چې چا دا اسلام خپل کړی دی او دا نظام خپل کړی دی نو دې نظام بیا هغې له د دنیا خیرونه هم ورکړي دي او د آخرت خیرونه هم ورکړي دي. خو چې چا دې نظام ته شا کړی دی هغه په دنیا کې هم ذلیل شوی دی او په آخرت کې هم ذلیل کېږي. پاکستان کا نن د ذلت او د رسوایۍ په کندو کې پروت دی او دراوتو چې کوم دی سخت کار امکان نشته دی. د هغې وجه دا ده چې د دې خلکو چې دا وطن په کوم نوم باندې آزاد کړی و هغې طرف ته شا کړه اسلام ته او د اغیارو په غېږو کې ځان ورغورځوه. ولې وطن چې آزاد شو باباجي مبارک به فرمایل مونږ خو له تا نه پاکستان غوښته قرآن دپاره چې په قرآن نشي رڼا دا پاکستان بسوي. چې د قرآن قانون خوښ په خپل وطن کې نه وي چې دا ظالم هم شیطان نه وي نو شیطان بسوي. او چې قرباني شي د محمد مصطفی په اسلام د محمد امین په زړه کې نور ارمان بسوي. عزتمندو پاکستان دې دپاره نه آزاد شوی چې په هندوستان کې اسپتالونه هم نه وو یا په هندوستانونه نه وو یا په هندوستان کې مسلمانانو دپاره حج ځایونه نه وو یا سکولونه نه وو یا کالجونه نه وو او یا چې کوم دی د ډمانو دپاره فلم انډسټرۍ نه وې او یا د جړاګانو دپاره چې کوم دی د ډانسونو ځایونه نه وو او یا هلته کې داسې وه چې خلکو ته اوبه نه میلاوې دی او دلته به صفه اوبو دپاره مونږ بیا مشرانو هجرت کړی دی او یا داسې وه چې هلته جوماتونه نه وو زمونږ مشرانو ته چاهي پکې عبادت کړی وې. خو دا هر یو شی موجود و، دا هر یو څیز موجود و، صرف اور صرف یوه خبره دا وه چې زمونږ اسلافو قرباني ورکوله نو د دې دپاره یې ورکوله چې مونږ له یو داسې ځان له یو نظام او داسې وطن پکار دی چې په هغې وطن کې به نظام اسلام وي. او چې دا نظام پکې نه وي نو بیا چې کوم دی مونږ څه کوو بیا زمونږ هغه وطن نه دی پکار. مونږ چې دا وطن ازادو د نظام اسلام دپاره یې ازادو. بیا چې 100 لکو مسلمانانو قربانۍ ورکړې او د 1,000 میندو خویندو عزتونه تار شو او 2 کروڑ مسلمانانو خپل کورونه تیار پرېښودل او هغې په لارو کې چې کوم دی هغه څه شو لوټ شو. د هغې د دې دپاره نه چې په دې وطن کې به مونږ د دې اسپتالونو دپاره قربانۍ ورکوو او دا د دې دپاره ازادو چې مونږ دا ټوکړې د وجود چې جوړو نو دا دې دپاره چې دلته به روډونه هم صحیح وي، مونږ ته به کور ته به مونږ ته ټرانسفرمر لګي، بلکې صرف د دې دپاره چې دا مونږ د یو داسې وطن دپاره قربانۍ ورکوو چې په هغې وطن باندې به جنډه د اسلام وي. مگر قدردانو 3 کاله وشو 74 سال روان دی چې په دې وطن کې په اسلامي نظام پورې ټوکې شروع دي. په دې وطن کې د اسلام د نظام مخې نیولې شوي دي. په دې وطن کې یوه پارټي هم دا نه غواړي چې د دین اسلام نفاذ پکې وشي او کومو پارټو کې چې مونږ ځان ور بوخت کړی دی که هغه پارټۍ مجرمان دي مونږ ورسره په سر کې مجرمان یو.
زکه چاغي لداغه مضبوطیا مونږ ورکړی دا ولی زمونږ ضرورت د ټرانسفارمر دی زمونږ ضرورت چې کم دی د نالی دی زمونږ ضرورت د روټۍ دی زمونږ ضرورت د یو جاپ او د نوکرۍ دی که زمونږ ضرورت د دین وی زمونږ ضرورت د نظام او د نظام اسلام وی نن به د دین اسلام غدارانو په مونږ باندې حکومتونه نه کولې نن به د دین اسلام وفادارانو په مونږ باندې حکومت کولې صرف اور صرف وجه دا ده چې موږ د دنیا دا ضرورتونه ځان ته مخې کړل او د دین ضرورت هم شاته کړ نو دین موږ له عزت راکړ هغه د عزت لار موږ پرېښوده او د ذلت لار مو خپله کړه نن هر سړی ټوپونه وایي چې تیل ګران شو چې فلاني شی ګران شو چې ټکسونه رانه اخلي څنګه اخلي ما وی دا اسلام و چې د اسلام د 2.5% ټیکس بطور زکات اخیسته هغه هم د هر یو کس نه اخیسته د مالدار نه اخیسته د غریب نه اخیسته د مالدار نه اخیسته غریب له ورکاو او غریب مالا مالکا په هغې باندې د غریب دپاره بیت المال جوړ کړو د هغه د ټول عمر د هغې نه د هغه وظیفه مقرر وه د هغه خوراک مقرر و د اسلام د امیر المؤمنین په اوږو باندې بوجه ایښوده او د غریب کور ته یې دننه کوله او د یو بوډۍ دپاره چې راوي فرمایي چې ما په خپل عمر فاروق رضي الله تعالی عنه مبارک ولیده غټه ګیرانه ګڼه ګیرانه لګیا دي بوډۍ ته په خپله باندې اور بلوي او د هغې اور دا لوګي چې دي دا د عمر فاروق صاحب په دې ګیا کې بهر ته راوځي مګر د وخت بادشاه لګیا دی په خپله باندې د بوډۍ دپاره رزق پخوي تر قیامته پورې د ټول دنیا له پیغام ورکوي چې اسلام هغه دین دی چې دا هر چا له په خپل ځای باندې عزت په خپل کور کې ورکوي ځکه قدردانو که نن هم په دې ورځ باندې مونږ او تاسو یو عهد وکړو زما جانان مبارک ته الله کریم جل جلاله حکم دین ورکو بیا د هغې اعلان وکړه الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتي او بیا هغه دین الله پاک خوښ کړ ورضیت لکم الاسلام دینا نو راځئ چې نن مونږ دا عزم وکړو چې کوم دین زمونږ دپاره هغه رب خوښ کړی دی او بیا بطور نعمت زما محبوب علیه الصلاة والسلام باندې د هغې اتمام کړی دی چې نن مونږ دا عهد وکړو په دې مبارکه ورځ باندې چې د دغه دین اسلام دپاره به مونږ خپل ځانونه پیش کوو د دغه نظام دپاره به مونږ خپل ځانونه پیش کوو او هغه نظام دپاره به مونږ خپل کوششونه کوو او که چېرته داسې نه وي قدردانو نو ګوره یاد وساتئ دین اسلام صرف د روژې زکات او حج نوم نه دی که د دې نوم وی صرف د دې نوم وی نو بیا به د حضور علیه السلام صحابه په ټوله دنیا کې نه فرېدل چې چا یو ځل سفر کړی دی بیا په خپل ژوند باندې خپل کور هم واپس نه دی لیدلی قبر یې ملته جوړ شوی دی بیا خپل بچي هم واپس نه دی لیدلی بیا به په یو یو جنګ کې زما د محبوب علیه السلام د صحابه د وجودونو ټوکړې چې کوم دی نه جوړېدې که صرف د دې نوم وی د نظام نوم نه دی نو بیا به زما جانان مبارک د احد په میدان باندې د دغه اسلام دپاره په دې خپلو مبارکو جسم مبارک باندې کاڼي نه برداشت کول راځئ چې نن دا عزم وکړو چې د کوم نظام دپاره الله کریم جل جلاله ما او تا ته چې کوم دی نن دا ډیوټي را پرېښودې ده چې مونږ د خپل وس مطابق د هغې دپاره خپل کوششونه وکړو او دا کومو خلکو چې مونږ د ذلت او د رسوایۍ په دې بدترینو خویانو کې ورغورځولي یو ګړو کې نور د دې خلکو نه مونږ څه چل وکړو نور د دې خلکو نه مونږ مکمل طور باندې بایکاټ وکړو چې نه زمونږ د دې نظام سره چې کوم نظام ګندا او غلیظ نظام او د ظلم او بربریت نظام تا مونږ ته پرېښودی دی نه مو دې سره څه سروکار شته مونږ چې کوشش کوو دا نن ګوره عزتمندو وګورئ خپل همسایه ملک ته وګورئ خپل ګاونډي ملک ته وګورئ لومبنی غټ اختر په هغې باندې راغی پوهېږئ پې لومبنی غټ اختر په تېر غټ اختر نه تقریبا څو ورځې وروستو الله کریم جل جلاله فتح ورکړه عظیم الشان فتح یې ورکړه زه هغه ورځ جیل کې وم 16 اګستو او جیل ته خبر راغی چې دغسې امریکا چې دا او د هغې حواریان چې دي الله ذلت او رسوایۍ سره په ډېر بدترین شکست باندې الله پاک د اسلام په بنیاد باندې هغې له شکست ورکړه او مسلمانانو له الله عظیمه کامیابي ورکړې ده حقیقت دی چې د دې نه په جیل کې دننه د دې نه زیاته خوشخبري چې د هغه بله نه وه دا یو ډېره لویه عظیمه خوشخبري وه زمونږ دپاره دننه الحمدلله مونږ په هغې خوشخبری کې په جیل والاو باندې چې کوم دی څه وکړه صدقه وکړه خیرات هم وکړه یو خوشحالي وه هر طرف ته یو کال مکمل کېدو والا دی یو کال مکمل کېدو والا دی او تاسو ته د حالاتو پته ده چې د ټولې دنیا ورسره بایکاټ دی پوهېږئ پې د ټولې دنیا ورسره بایکاټ دی یعنی یو قومي حکومت جوړ دی خو باوجود د هغې چې نه زنانو ته تکلیف شته
نه چې کوم دی بل چاته څه انساني حقوق څه مسله شته خو په ټوله دنیا کې لا چا نه دی تسلیم کړی چې کوم مسلمانان دي ملکونه دي هغه غلامان دي حتی د خپل وطن ته وګوره دوی لا نه دی تسلیم کړی تسلیم شوی نه دی د دنیا ور سره بایکاټ دی مگر یو کال چې پاکستان حالات وګوره او د هغه وطن حالات وګوره چې په هغه باندې د اسلام ور راوچت شوی دی هغه کې اوس کومه خوشحالي ده هغه کې کوم امن دی هغه کې کوم سکون دی کومه د زړه خوشحالي ده هغه تاسو ته ویل نشم ولې قدردانو الته کې د اسلام نور راختلې دی الته اسلامي نظام نافذ دی الته د اسلام د قوانینو عملاً اجرا کیږي الته سره په خپل باندې اسلام نه کاو الته د اسلام په بنیاد باندې او د اسلام په طاقت باندې ټول دنیا له شکست ورکړي دي د ټول دنیا سپر طاقتونه الټا پلټا کړی دي نن عزتمندو د هغه ځینو خلکو ته وګورئ د خپل حالت ته وګورئ التم ګرانه ته وګورئ ځان ته وګورئ اسلام چې دا یو خپل یو موجوده نظام دی چې دا هر چاله په خپل ځای باندې عزت ورکړي نو راځي قدردانو چې مونږ په دې ورځ باندې چې میدان د عرفات کې زما محبوب علیه الصلاۃ والسلام ته د عرفې په ورځ باندې کوم عظیم الشان خوشخبری اورولې ده دا اليوم اکملت لكم دینکم په دې ورځ باندې مونږ هم دا عزم وکړو چې ان شاء الله مونږ به د حضور د دین لپاره په هر وخت په میدان کې ولاړ یو